بني اسرائیل کې یو واري باران ډېر مودې پورې شوی نه و. خلک ډېر پریشان وو چې د باران ولې نه کېږي. قحطسالي غوندې فضا عامه شوې وه. نو غونډ بني اسرائیل حضرت موسی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو چې موږ ته الله پاک نه دعا وکړه چې الله پاک د قحطسالي ختمه کړي او باران وکړي. نو موسی علیه السلام بني اسرائیل له ټول قوم سره د بچو زناور یو میدان کې جمع کړل او الله پاک ته دعا وکړه چې یا الله دغه ټولو انسانانو چې کوم جمع کړي دي او ما سمیت یا الله باران وکړي. نو الله پاک ورته عرض وکړو چې دغه بندګانو کې یو بنده دی چې هغه ما ډېر نافرمانه دی، ما باغي دی، ګناوان یې کوي، زه یې خفه کړی یم. دا څو پرې هغه بنده یي که نه زه به باران نه کوم. موسی علیه السلام خپل غونډو ملګرو کې بني اسرائیل چې کوم قوم و کې دا اعلان وکړو چې موږ په منځ کې یو داسې کس دی چې هغه د الله پاک باغي ده، الله پاک نافرمانه ده. الله پاک فرمایي چې څو پرې دغه کس تاسو نه وتنې الله باران به نه کېږي. دا کوم کس چې ورکې ولاړو دغه دا واورېدلو او ډېر نادم شو، په خپل کارو باندې ډېر خفه شو او په زړه کې الله پاک نه توبه وبخله. یا الله دنه به څوره مې کړي دي، یا الله ومې نه شرموي، انشاءالله آینده به یې تا نافرماني نه کوم. نو په زړه کې الله پاک نه توبه یې وکړه، توبه یې قبوله شوه. ګوري چې اچانک باران شروع شو او ډېر زیات تیز باران شروع شو. نو موسی علیه السلام ډېر حیرانه شو چې یا الله کس خو وتی نه ده، دا باران څنګه وشو؟ الله پاک ورته فرمایي چې دغه بنده ما نه په زړه کې توبه وباسله. یا الله موسی علیه السلام الله پاک ته فرمایي چې یا الله کس خو موږ ته وښیه. الله پاک ورته فرمایي چې کله هغه تو ګناه کوله، هغه ما بغاوت کولو، هغه ټایم ما تاسو ته ښودلی نه و چې اوس هغه ما دوست ما ولیدو شو، اوس به څنګه تاسو ته زه دا ښیم. نو زما خویندو میندو ورونو موږ ته پکار ده چې روژې میاشت روانه ده چې موږ خپل ګناهونو توبه وباسو او الله پاک ته ندیم شو، سم کړي د غونډو باندې الله پاک نه توبه وباسو.